السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې د واده د اولې شپې هغه شرعي او مشروع او مستحب او مسنونه طریقه که موږ ته راوښودل سي. واقعیت د واده شپه د ژوند په شپو کې یو شپه ده د الله د احسان او د فضل او د کرم او د رحمت شپه ده. واده هغه ضرورت دی لکه څنګه چې په دنیا کې انسانیت واده ته ضرورت لري انسان. په جنت کې به هم الله جل جلاله په دې ستر نعمت باندې جنتیان په دغه ستر نعمت باندې الله جل جلاله ونازوي. نو باید ناوې هم چې حسب طاقت د دې په وس پر یوه ځان ښایسته کړي په شرعي او مسنونه طریقه باندې، نه په ناروا طریقه. او نارینه هم باید خپل ځان چې څومره یې وس وي هغومره اندازه دي هغه خپل ځان ښایسته کړي. او سنت دا ده چې وایي د زوج د خاوند پښې ورپرېولل سي ویرج ذلک الماء فی زوایا البیت، چې دغه اوبه بیا د کور په کنجانو کې وشیني دپاره د برکت. دا یو تبرک دی. او ناوې چې تسلیموي خاوند ته باید په احسنو ثیابو کې ښه کالي اغوستي او سر یې زمونځ کړی او سترګې یې تورې کړي او لاس پښې یې باید په نکریزو باندې هغه سر کړي. د واده ډوډۍ چې ولیمه ورته وایي دا مسنونه طریقه ده. باید سړی په د الله په طاعت باندې دغه نعمت ولمانځي، خیرات وکړي، فقراو سره احسان وکړي، په ډمو په ډمامو په سروزو په نارواو باندې دغه ستر نعمت نه ولمانځي بلکې په ذکر او په درود او په ختم د قرآن باندې ولمانځي. ځکه دا یو ستر نعمت دی، شکر غواړي. شکر یې په طاعت سره د په ناروا سره کفران د نعمت راځي. نو بیا چې څنګه رواج وي په بعضو علاقو کې داسې رواج چې د درېیمه شپه زوم او ناوې سره یو ځای کوي. په بعضو علاقو کې داسې چې په دومه شپه باندې وي. خو هغه چې د دوی څنګه رواج وي که په اوله شپه وي که په دومه شپه وي، نو هغه زوم چې د ناوې خونې ته ورولي دلته باید د بعضې د پښتنو عاداتو رواجونه نه اوسي چې هغه پردۍ ښځې ولاړې وي او نارینه نه ولاړ وي، بیا ناوې ته مخ ورلڅي ټولې ویني. باید موږ د شرایط پایبندي وکړو. زوم او ناوې چې په خونه کې سره یو ځای سول داسې دې هم نه کوي لکه د پښتنو ځوانان چې وایي نن شپه د دغه ده چې ښځه وبېروي. دا بعض خلکو کې دا عادت دی، وایي که دې په دې شپه باندې پر ښځه د باو راوسي نو عمرې تا ته تسلیموي. که دې ورسره وخندل بیا نو به دا ستا پر اوږو باندې سپری. نه محترمه، باید نبوي اخلاق سړی مختاره کړي، په ښه الفت او په ښه مینه باندې روغبړ ورسره وکړي. او له هغه څخه بعد باید دوه رکعته لمونځ وکړي. بیا زوم هغه د ښځې تندی ونیسي، دا تندی یې داسې په ګوتو ونیسي، دعا وکړي اللهم بارک لي فی اهلي، الله جل جلاله برکت واچوه زما په اهل کې، و بارک لي اهلي، او برکت واچوه زما اهل ته فیه په ما کې. دغه دعا دې وکړي، مسنونه دعا ده. او نورې دعاوې چې ځي ځکه دغه د فراحت او د خوشحالۍ شپه ده. الله جل جلاله دې په جنت کې هم موږ تاسو ته دغه ستر نعمت او دغه ستره عظیمه شپه را نصیب کړي چې هلته الله جل جلاله جنتیانو ته امر وکړي چې ننوځئ خپلو کورو ته او هلته د جنت ښځې او حرې په انتظار باندې ولاړې وي. نو دغه دعا دې وکړي چې الله زما په اهل کې برکت واچوه، ما ته برکت په دې کې واچوه، دې ته برکت په ما کې واچوه. جمعه د ښځې روا ده، که په اوله شپه جمعه ورسره کوي، که په دومه کوي، که په درېیمه کوي. بعضې ځوانان شهوت ورباندې غالبه سي، ښځه په ښځینه مرضۍ کې په حیض په حالت کې و دې شهوت پر غالبه سي جمعه یې وکړي. دا حرام او دا ګناه کبیره مه کوئ. که ښځه په مرض کې و صبر وکړي تر هغه وخته پورې چې دا پاکېږي. او بعضې وخت ښځې ناولده وي، ځکه دا د ژوند هغه اولنۍ شپه ده چې خاوند او ښځه سره یو ځای کېږي. ښځه کې حیا ده، ښځه مستوره ده، ښځه د حیا څخه ډکه ده. بیا زموږ ستاسې د پښتنو ښځې نو که چیرې دا ډېره شرمېدله او عذر یې وکړي چې
نن شپه جمعه مه کوه، څه وخت بعد یې وکړو، د دې عذر قبول که. ځکه بعضې وخت داسې ما اورېدلي دي چې هغه بعضې ښځې چې خاوند جمعه ورسره وکړي بیا دا له شرمه څخه غسل نشي کولی، یوه ورځ ټوله په جنابت باندې تېره کړي. نو اوس خو نو لا تشنافونه په خونو کې دي، هغه موږ خواران یو چې تر اوسه پورې مو له هغه د غربت او د صحرا ژوند دی چې تشناف مو له خونې څخه جلا دی. دا اوس اکثره ځایو کې د خونه کې تشناف وي، که نارینه غسل کوي که ښځه غسل کوي څوک نه په خبرېږي. نو په داسې کورو کې چې هغه په داسې کورو کې چې تشنافونه د سرای په مابینځ کې، نو بیا ښځه ډېره حیاناکه ده، بیا دا نشي کولی چې سهار هغه ځای ته ځان ورسوي غسل وکړي. نارینه خو به ولاړ شي د باندې به وکړي. نو که چېرې داسې مشکل پېښېدی نو بیا جمعه یې ورځ دوی بعد وکړي، څه مشکل نه لري چې هغه ښځه عادت شي له دې کوره سره. خو که تشنافونه په خونه کې دننه وه بیا جمعه په اوله شپه یې کوي، په دومه یې کوي، هېڅ پروا نه لري، شرعاً بالکل جواز ده، ځکه چې نکاح وسو جمعه روا سو. او جمعه باید د حیواناتو پر طریقه باندې نه وسي. حیوان شهوت پر غالب وسي، خپل شهوت سړی، نور حیوان د هغه خپلې معشوقې لحاظ نه کوي. نو کتاب هم دا وایي، شریعت هم دا دی چې نارینه د ښځې سره جمعه کوي، د دې شهوات به راپاروي، دې سره به د هغوی ساعت تېروي، بازۍ به ورسره کوي، مجلس به ورسره کوي. نو چې د دې شهوت رال شهوت راپورته سول بیا دې جمعه ورسره وکړي، ځکه هلته چې د ښځې شهوت هم پوره وي، د نارینه د هم پوره وي، بیا هغه اولاد چې کوم پیدا کېږي هغه سالم الاعضا وي، پوره وي، وزن یې پوره وي، صحت یې پوره وي. او دا که د ښځې شهوت نه وي د نارینه دا وي، نو هلته هغه د دې اوبه چې کومې زایلې سي او د نارینه اوبه سره ګډې سي، اولاد کې بیا کمزورتیا راځي. او د جمعه په وخت باندې به هغه یو د بل حالات نه سره وایي. د پردیو ښځو صفت دې نارینه نه ورته کوي، دا دې د پردیو نارینهو صفت نه کوي، دا دې په خپل خاوند قناعت وکړي، خاوند دې په دې باندې قناعت وکړي. او د عبدالله بن عباس رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي لو ان احدکم اذا اراد، که یو له تاسو څخه اراده لري چې خپل اهل ته راسي جمعه وکړي، نو دا دعا دې وایي، دا دعا دې وایي بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا فإنه نو دا د رحمت او د برکت شپه ده، باید دعا یې وسي، ځکه دلته الله جل جلاله دعا وي قبلي، باید ځان لپاره دعا یې وسي، د الله څخه نیک اولاد وغواړي. او نارینه باید د ښځې ته توصیه د خیر وکړي چې زما د قریبانو سره دا ډول زندګي کوه په ښه اخلاق او په ورتمندۍ باندې. ښځه باید د نارینه اطاعت وکړي، ځکه په ښځه کې نارینه جنت لټولی پیدا کولی سي، په نارینه کې ښځینه جنت پیدا کولی سي. د نارینه جنت دا دی چې د ښځه باندې قناعت وکړي او ښه په اخلاقو ګزاره ورسره وکړي، د دې ژوند خوږ وي، له زنا او له فالتو وسوسو د شیطاني وسوسو څخه به په امن وي. ښځه که د مېړه اطاعت وکړي، د مېړه پر هغه شیانو باندې چې د دې ناخوښې صبر وکړي، الله به ورله جنت ورکړي. نو د آخرت لپاره دعا یې وکړي چې یا ربه په دنیا کې خو دې دغه د نکاح یو ستر نعمت پر موږ راورا دې کړي، الله په قیامت کې هم په جنت کې موږ ته داسې هغه د خوشحالۍ ژوند را نصیب کړه. الله د جنت د خوشحالۍ او د جنت د لذاتو څخه هم الله موږ منع امیده کوه، ما هم بې قسمته کوه. نو باید دعا یې وسي، ډېرې دعا یې وسي، ځکه دا شپه کې دعا یې مستجابې دي، قبلېږي. او دغه رنګه د بهراتونو مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي سړی جمعه کوي، تر جمعه له مخ بسم الله الرحمن الرحیم وایي، الله جل جلاله به تر هغه وخته ملایکې ورته مقرره کړي چې دی د جنابت څخه غسل کوي، ده ته به نیکۍ لیکي. او که د دغه جمعه څخه اولاد پیدا سو، الله جل جلاله به د دغه اولاد پر هره ساه باندې ده لره نیکي لیکي، پر هره ساه باندې. نو الله جل جلاله دې موږ ته توفیق راکړي چې پر عشري طریقه باندې او پر سنونو طریقه باندې ټول ژوند برابر کړو. او بعضې مسایل موږ مخکې هم بیان کړي دي چې د ښځې سره په ځای کې پرېوتل دا مستحبه طریقه ده، باید ښځه ونر یو ځای.
او دا چې دواړه لڅ وي که پټ وي. ادب دا ده چې ښځه او نارینه پټ وي، او که لڅ وي سره جواز شته، خو باید جمعه په وخت کې پرتوګ و کمیس دواړه نه د نارینه وکاږي نه ښځینه وکاږي، ځکه باید په ستر په حالت کې سړی خپل ضرورت ادا کړي، ځکه دلته یو قسم هغه حیا هم له مابین سره ځي. او بل بیا شایع صدیقه رضی الله عنها مبارکه وایي چې هېڅکله رسول الله صلی الله علیه وسلم زما فرض نه دي لیدلي، ما د ده فرض نه دي لیدلي، نه رسول الله صلی الله علیه وسلم زما فرض لیدلي دي. نو فقهای کرام وایي ادب دا ده چې یو بل ته نه سره وګوري، کتل که څوم جواز لري، خو ادب دا دی چې باید نه وګوري. نور که سړی ورته وګوري څه مشکل نه لري، خو لیکن هغه خوله دې نه ور وړي، لکه دا بعضې خلک چې پوښتنې کوي وایي داسې چمونه کېږي، خو زموږ خو زړه ته نه ولېږي چې انسان دی دومره هغه د خپله خوله ذلیله کړي چې په داسې ځای باندې دي هغه مستعمله کړي په داسې ځای کې. نو محترمینو دغه د واده او د نکاح هغه طریقه ده چې شریعت ودې ته بحث ورکړی ده او پر دې باندې بحث کړی ده. او الله جل جلاله دې ستاسې ژوندونه او ستاسې عمرونه او ستاسې کورو کې برکت واچوي. شکر دی الحمدلله، ناشکري نه کوو. تاسې د خپل د ژوند یو خاطره د سره ګډوو. کله کله زه داسې فکر کوم چې په ژوند کې یو خوشحالي دا ده چې انسان یو کسب یو مسلک کې کامیابه سي، فارغه سي، نو هغه بیا مراسم د خوشحالۍ لري، لکه یو څوک ډاکټر سي، یو څوک عالم سي. خو زه چې کوم وخت عالم سوم، په کوم وخت زما د علم د دستاربندۍ ورځ وه، ما نوي کالي نه درلود، مسکنت و غربت، ما د ننګوټۍ او د دستاربندۍ مېلمستیا نه درلوده، د بل پر سرخان ناست وم. کنې زړه به ډېر زور راکوه، الله جل جلاله ته مې صبر کړی و. دا اوس هم په دې وجه نه وایم چې ناشکري کوم، الله لره دې حمد دي چې زه یې ملا کړم. او واده هم هغه شپه ده چې انسان نوي کالي اغوستي وي او انسان په نوي لباس کې وي او د انسان ښایسته خونه وي. زما پلار وفات سوی و، ورور واده راته وکړي، زما تشناب پسې مټ نه و، او زما په خونه کې دروازه نه وه، بیا دوی داسې دروازه کې ایښې وه چې هغه به ما یو ګوټ و ډبره ورته کښېښوله، بندېدله. نو الله دې مو د آخرت د خوشحالیو څخه بیا نه محرومه کوي. په دنیا کې چې کومې خوشحالۍ را باندې راغلي دي، داسې نه دي راغلي لکه پر خلکو چې ورغلي دي، داسې زموږ د ژوند ارمان نه دی پوره سوی لکه د خلکو چې پوره سوی. خو مخکې مې وویل چې ناشکري والله که کوو، ګیله والله که کوو، نه مخلوق د الله څخه ګیله کولی شي. د الله قضا ده چې هر څه کوي هغه کولی شي، موږ به تسلیم یو. خو دا تاسې ته دا یو پیشنهاد کوم چې په هر حال کې باید سړی د الله جل جلاله شکر وکړي. په واده کې زه ډېر دیغ وم، ډېر پریشان وم، د ځوانۍ شپې مې ولې هغه د ژوند هغه سیزن و چې انسان د مځکې پر مخ باندې یو زمری وي. ما د واده کالي نه درلوده، نو زما په جیب کې به کم خرڅ و. نو زه ډېر دیغ ولمه په دې شیانو کې. نو انسان دی تقاضاوې لري، نو کلي وه او ماحول ګزاره مې لیدلې وه، د انډیوالانو ژوند مې لیدلی و. بیا چې مې زړه ته تسکین او تسلي ورکوله، یو نفر و غلام قادر نومېدی، ده ما ته ویل ویل اخندزاده صاحب د ده لور ګونګۍ ده. په دې وخت کې زموږ په کلي کې د یو تاجر د زوی واده و، ښځه یې وړله، نو ډېر په کش واده و. نو ما به هغه هم ولیدی، د خپل حالات به مې سره مقایسه کړه. نو ده راته ویل ولا لور ته مې ویل چې ولاړ شه، خو د اخندزاده صاحب دې کره واده دی. ویل دوی هلته خو نه ځم، هلته قرآن ویل کېږي، ځم هلته دریایو ویل کېږي. نو ما په دې باندې بیا ډېر خوشحاله چې الحمدلله زما په واده کې قرآن ویل کېدی، کومې خوندې راغلي وي او کوم قریبان راغلي وو، ختم د قرآن وسو. نو تاسې هم پر یو شرعي طریقه باندې ودونه وکړئ
الله دې ستاسو ودونه د خیر کړي او الله جل جلاله دې نیک اولادونه درکړي. شرط الاسلام صفحه 442 بیا تر 445 پورې فصل فی سنن نکاح او فضایل او حقوق یې مفصل بحث ورکړی دی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.